دا ګناه انسان ولې کوي؟ دا ځکه کوي چې دی وایي چې ما ته هغه خوند میلاو شي او د ګناه د لذت هغه وخت لګي. زړه چې کوم وي هغه بې سکونه وي او دا روح چې کوم دی هغه په تیارو کې، ځکه چې هغه لږ ټیم هغه خوند خو انسان ته میلاو شي خو د ټول زندګۍ هغه خوند انسان ته نه میلاویږي، هغه خوږوالی انسان ته نه میلاویږي، ځکه چې د زړه خوږوالی هغه د ایمان په خوږوالي کې دی. انسان ته هله د زړه هغه خوږوالی میلاویږي چې کله انسان ته د ایمان خوږوالی میلاو شي، او چې د ایمان خوږوالی کله انسان ته میلاو شو بیا د زړه به مطمئن وي، زړه به خوشحاله. حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي ثلاث من کن فیه وجد حلاوة الایمان. درې داسې څیزونه دي چې که دا په کم انسان کې وو، کم مسلمان کې وو، وایي د ایمان هغه خوند وموندو. موږ د ایمان د خوند تذکره کوو چې د ایمان خوند ماته څنګه میلاو شي. نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې یو دا چې ده ته الله او د هغه رسول د هر څه نه زیات خوښي، د الله او د الله د رسول حکم، د رسول الله طریقې د هر څیز نه زیات خوښي. چې د یو طرف ته ګوري چې یو طرف ته د الله حکم دی، بل طرف ته نافرماني ده، نو د الله حکم به درته خوښي، د رسول الله طریقه به درته خوښي. او دویم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي د ایمان د خوږوالي علامت دا دی چې دی چا سره محبت کوي، صرف د الله د رضا لپاره به خلکو سره محبت کوي. او دریم رسول الله مبارک فرمایي وایي د ایمان د خوږوالي دریم علامت دا دی چې دی کفر ته واپس کېدل دومره ناخوښه ګڼي، دومره بده ګڼي څنګه چې انسان اور ته غورځېدل ناخوښه ګڼي. نو که دا درې علامات یو مسلمان کې وي نو وایي دغه ته د ایمان هغه خوږوالی میلاو شو. نن په لذتونو په خوندونو پسې موږ ګرځو چې ما ته خوند میلاو شي، ما ته مزه راکړي. نو رسول الله مبارک فرمایي که دا درې علامات که مسلمان کې وي هغه ته د ایمان خوند میلاو شو، مزه ورته میلاو شوه.